أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. أنا العبد الشريد ظلمت دا ملګري چې زه هره شپه د الله نه غواړم چې ما د سهار مانځه ته پاڅم په توفیق نه میلاویږي. دا بعضې خبرې په دعاګانو نه کېږي، دا به لږ نرتوب غواړي. خبره پوه شوې؟ که دا سړی سوال کولو والا زمیندار سړی نو دا راته ووایي چې کله ستا په کومه شپه اوبه خوري په 1 بجه او یا په 12 بجې، نو ټول کور والا ته ووایي چې هلکه ما خو موبایل هم خپل سر ته ایښودلی خو ګورای شي. خیال کې مې راځي که زه لیټ را لیټ شم ګورې اوبه به بل اوس بیا په خوړ باندې اوړي او نیرونه اوچیږي، غنم اوبه کول غواړي، خرکاوه کې ولاړ دي. مطلب پوه شوې؟ که د دې سړي په د شپې ډیوټي نو دا راته نوکر دی نو دی د ډیوټۍ له ځي که نه ځي؟ تاسو خیال ته راځي؟ داسې بل عمل سهار وختي په 7 بجې دکان ته دکاندار روانېږي که نه روانېږي؟ نو یاره د دکاندارۍ دپاره 7 بجې فکس سړی تلی شي، 8 بجې تلی شي، اوبه خورله چې کوم دی په 12 بجې او په 1 بجه پاسېدی شي، نوکرۍ له په خپل ټایم باندې فکس ځي او مانځله نه شي. نو دا د شیطان غلبه ده. لږ غیرت ځان کې پیدا که شیطان ته ویې زه به دې برابر کړم، ټوکې خو نه دي، خو خیر زه درته وظیفه هم ښیم چې تاسو اوس خامخا دونه بې خونده خفه نه شي. دا بعضې خبرې زه په مزاح باندې کوم، خیال کې م راځي. کله چې ماسخوتن سملي د سبا د مانځه د پاسېدو نیت مه کوه، د تهجدو نیت وکړه. 11 پیرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 11 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم، 11 پیرې فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. دا فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم دا چې کومه دی د اخره اوله سپاره کې په آخري صفحه باندې دی، فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. دا 11 پیرې ووایه. او الحمد آیت الکرسی چې سړی اوده کېږي دا الحمد قل هو او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس آیت الکرسی دا هر مسلمان بندوي او په دې نیت سمله چې خدایا ما تهجد لپاسي. سار د مانځه غم مه کوه، سار مانځه خو ستا اشنا هم پاسي، مسلمان یې د سار د پېشمه دغه غم وکړه چې د سار د مانځه نه 1 ګنټه مخکې پاسمه چې 8 رکاته 12 رکاته تهجد هم وکړمه، نفلونه مو کما او تلاوت مو کما او ذکر هم پکې وکما. دا نیت وکړه انشاءالله الله به دې پاسئ کې خیري ښه. او دا ملګري تپوس کړی دی چې یو زنانه سره جما وشي او بیا د هغې حیض راشي، ماهواري بیماري راشي، او دا به دغه وخت کې غسل وکړي د دې دغه دپاره د جنابت نه د وتلو دپاره، او بیا د هغې نه بعد به غسل نه کوي، بیا پې مونځ نشته، روژه پې نشته، د مانځه پې قضا نشته او د روژې پې قضا ده. او بیا چې کله حیض یې بند شو د هغې نه بعد به غسل وکړي او بلامبي، بیا به مونځ هم کوي، تلاوت وغیره هر څه به کوي. دا اول سوال دی ملګري لیکلی دی چې فرض مونځ قضا شي نو د مونځ سنتونه دا په نفلو کې او سنت او نفل. د سنت او د نفل حکم یو دی، فرق صرف دا دی چې دا سنت هغه مونځ دی چې نبی علیه السلام همیشه کړی دی. چرته کله د وجه باندې پرېښی لکه سړی په سفر کې رواني او په ده باندې تعدي وي یا دی د بل په ګاډي کې د بل تابع وي نو دی په لاره چې ځي دې ځنه پنډۍ ته لاهور ته وغیره نو دی به صرف فرض کې سنت پرېښودی شي. او چې کله په مسافرۍ کې هلته په یو ځای کې دیرۍ 7 ورځې 15 ورځې نو بیا به سنت هم کوي. نو دا او نفل هم کوي. نو چې فرضو کې نقصانی نو نفلو سنتو دا ټول دا په فرضو کې به انشاءالله الله پاک لګوي ښه. د هغې کمې به الله د هغې نه پوره کوي. والله والله والله